وما كان لمؤمن او نشته د حق هیڅ یو مؤمن ته او مناسب ندی د هیڅ یو مؤمن د پاره ان یقتل دا چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن یو مسلمان الا خطأ مگر په خطای سره یعنی قتل عمد موږ د قتل قسمونه ویلو سوره بقره کې تیر شوی دي یو قتل عمد دی یو قتل شبه عمد دی یو قتل خطا دی یو جاری مجرا خطا دی یو قتل بالسبب دی قتل عمد هغه قتل توی چې یو سړی قصدن عمدن یو کس قتل کی په دې سره چې عام طور په قتلونه کیږي ټوپک باندې تماچا باندې یا په تیغدار سیس سره چاړه چاکو تبر وغیرہ په دې سره تاسو او هغه مړ شو او قصدن دی وو دې د ویل شي قتل عمد د قتل عمد شو د قتل عمد حکم دادی چې سړی ګناګاروم دی دویم دا سړی به کوم دی قصاص کیږي د بدله کې به قتلیږي او یا به دیت ورګي خدا دیت او قصاص کیږي به دې به قتلیږي به دې دا قتل عمد حکم دی او دې دویم دی شبه عمد شبه عمد هغه قتل ته وي چې ته یو کس قصدن عمدن اوخي او په دې سره چې عام طور په قتلونه نه کیږي یا په تیغدار سره اون وخي مثال یو لول دی ولې کفاره لرا پرې خو امر شو قصدن عمدن نو دې ته بیا قتل شبه عمد وی دي نو د قتل شبه عمد حکم دادی چې دا سړی ګناګار دی او د دې سړی په عاقله د چې کومه قبیله ده په دې باندې دیت لازم دی چې د مقتول دی وارثانو له دیت ورکړي او دیت ویلو چې دیت په درې قسمه دي یا به سل او خان ورکړي یا به کوم دی زر دینار ورکړي او یا به لزر درهم ورکړي دا دغه کم مقتول چې د وارثانو ته ورکړي او د وارثان به د میراث په حصو سره تقسیمي څنګه چې د پلار مړ شو او زامنې پاتې شو نو لوري چې کوم دی نیمه برخه اخلي او زوی پوره برخه اخلي په دک حساب سره بدید د خپل مقتول چې کم قتل شوی دی د دیت په خپل میاس کې د شان تقسیم نو دلته الله فرمایي چې وما کان لمؤمن او مناسب ندی د یو مؤمن د پاره ان یقتل دا چې قتل کی مؤمنا یو مؤمن په قتل عمد سره یعنی قصدن د یو مؤمن د شان نه د لري خبره ده چې دی قتل وکي دا د مؤمن د شان سره مناسب نه دی خپل رور مسلمان قتل کی خو الا خطأ مگر دا چې په خطای سره وشي نو تاسو ته مو وشي دا 15 قسمه قتلونه شو یو عمد شو یو شبه عمد شو دویم دی قتل خطا قتل خطا دا دی چې یو سړی ته ولیدو او بیا قتل خطا په دوه قسمه دي یو خطا فی الفعل دی یو خطا فی الاعتقاد دی نو خطا فی الفعل دا دی چې تا وکتل دی نه نشانه واغسته کمتر دی وشته یا اوسه دی وشته او داس دیو کو سړی ولا مخې راغی سړی ولګي نو دا خطا فی الفعل دی تا په کار کې خطا یو کړل یو خطا په اعتقاد دی خطا فی الاعتقاد ته په اعتقاد کې خطا شو ګمان کې خطا شو کافرانو سره جنگ دی دا سړی را روان دي دا کافر دی داس دی پیوګه مسلمان دی وشت نو دا دی قتل خطا وکړل نو قتل خطا په دوه قسم شو یو خطا فی الفعل یو خطا فی الاعتقاد دا خطا شو دویم جاری مجرا خطا نو جاری مجرا خطا دا د دوه کسان پراته دي کټ کی یا بزمګه باندې یو به ور ووړې دو لاندې چې کوم دی سړی مړ دوه می مړ یا مور د خپل ماشوم سره په کټ کې پراته ده او په دې ماشوم باندې ور ووړې دا ماشوم مړ کو دا جاری مجرا خطا ده نو د دې حکم دادی د جاری مجرا خطا او د قتل خطا کو فی الفعل کو فی الاعتقاد د دې حکم دادی چې دا ګناګار دی سړی چې قتل خطا کړی کو خطا فی الفعل کړی دی او کو خطا فی الاعتقاد کړی دی او کو جاری مجرا خطا کړی دی مور په زبان دی ووړې دا نو د دې حکم دی چې دا ګناګار ده دا ګناګار دی وجه نه چې دی احتیاط نه دی کړی او دی احتیاط کول نه ماشوم بینو چکول د غرنګي کو سړی احتیاط کولې نو د ښکار په ځای باندې سړی نه وشت نو ګناه د دې وجه نه چې د احتیاط نه دی کړی او دویم دا
چې کفاره په د په عاقله چې کومه ده قبیله د کومه ده په هغې باندې دیت واجب دی دیت په دی ورکوي دیت تاسو ته مو وایي چې سل اوښان دي شل قسمه دي یا 15 قسمه دي خپل قسمونه دي بیا سوره بقره کې تیر شوي خو سل اوښان به دی ورکوي یا زر دینار به ورکوي دینار د سرو زرو یا به 10,000 درهم ورکوي درهم د سپینو زرو نو په هغه زمانه کې د سلو اوښانو قیمت او د زرو دینارو قیمت او د 10,000 درهمو قیمت دا د ټولو برابر نو هر څیز بچا ورکو نو دا به په دیت کې ورکو نو دا د قتل خطا او د جاری مجری حکم شو چې ګناهګار هم دی او د په عاقله باندې دیت هم دی البته قصاص پکې نشته دی به قتلیږي نه خطایي قتل کړ خو دیت په عاقله باندې د نسبیان برا غونډیږي او دغه دیت په کم سے کم په 3 کالو کې ورکړي پنځم چې کوم دی قتل بالسبب دی قتل بالسبب دی ته ویل شي چې یو سړی چې کوم دی لار کې کوی وکناست د بل چا په ځای کې په خپله کې وکناستو څوک ته پرېوته جدا خبره خو په جرایي لار کې وکناستو یا د بل چا په ځمکه کې کوی وکناستو او هغې ته څوک پرېښودو نو دې ته ویل شي قتل بالسبب یعنې د دې د سبب د وجې نه قتل وشو نو د دې حکم دا دی چې د دې سړي په عاقله باندې دیت چې کوم دی واجب دی دې سړي په عاقله باندې دیت واجب دی ګناه او کفاره په د باندې نشته نو دا د دې احکامات شو بعضو کې کفاره او دغه رنګ چې کوم دی دیت او ګناه درې واړه دي بعضو کې 2 دي بعضو کې 1 دی نو دا تیر شوي دي سوره بقره کې چې څوک قتل خطا وکړي نو دی به یا غلام ازادي یا به وینځه ازادي خو شرط پکې دا دی چې دا غلام نو به مسلمانی کو وینځه نو به مسلمانی کافر وینځه او کافر غلام بنا ازادي دویم کار څه دی ودیه او دیت مسلمه حواله کول دی الی اهله د دغه مقتول وارثانو ته کم سړی چې مړ شوی دی د چې کم وارثان دي هغې ته به دیت حواله کوي کو سل اوښان حواله کوي کو زر دینار حواله کوي کو 10,000 درهم حواله کوي خو دا 2 کاره دي یو دا چې دی به غلام ازادوي یا وینځه خدا غلام او وینځه دواړه به مسلمانانی کافر او غلام او کافر وینځه قابل قبول نه دي دویم کار دا دی چې دی به دیت ورکوي دی به دیت چاله ورکوي د دغه مقتول وارثانو له به دیت ورکوي کو د مقتول وارثان را پاسې تو چېرته مونږ هېڅ بې څه بخلي د الله دپاره مو بخلي او ستانې هېڅ دیت نالو بس ټیک ته یا ورته ووایي چې مونږ 100 اوښان دي نو 50 مو درته بخلي دي ټول وارثان یې راغونډ شي چې 50 مو درته بخلي دي بس 50 راکړه 50 ته ورته ماف کړي بس هغې ماف کو ځکه دا دیت دا د سړي 2 حقونه ضایع کړي دي د الله حق ضایع کړی دی او چې کوم دی د بندګانو حق ضایع کړی دی نو د الله د حق په بدله کې هو د غلام آزاد کو او د بنده حق دا دی چې دته چې کوم دی دیت ورکي پیسې ورته ورکي یا ورته اوښان ورکي یا ورته سره سپین ورکي نو دواړه حقونه نو بنده ورته خپل حق معاف کولی شي د خپل حق دی خو بل حق نه د الله حق څوک نشي معاف کولی چې اوس انډیا کې یو کس مسلمان شو د هندوانو نه یا د سکانو نه ایمان یې راوړ او یو پاکستان ته راغی دلته کې یا هلته کې یو سړی چې کوم دی راپاسېدو او دی چې کوم دی مړ کړو دا سړی مړ کړو نو دا سړی په خپله مسلمان دی خو دی د داسې قوم سره تعلق ساتي چې هغه د مسلمانانو دشمن دی دا سړی د داسې قوم سره تعلق ساتي چې دا د مسلمانانو دشمن دی یعنی انډیا هندوانو سکانو نو د سک برادرۍ نه دې مړ کړو یا د هندوانو نه دې مړ کړو خو دا سړي ایمان راوړی دی نو په دې حال کې په دې قاتل باندې صرف دغه دی غلام آزادول دي یا وینځه آزادول دي دیت ورکول نشته دی ځکه د چې کوم وارثان دي هغه کافران دي او د مسلمان میراث کافران نشي وړلی د مسلمان میراثو کافران نشي وړلی پلار او زوی کې یو کافر دی بل مسلمان دی نو دوی د یو بل میراث نشي وړلی څنګه چې دوی د یو بل میراث نشي وړلی دغه رنګې دوی د یو بل دیت نشي اخیستی مطلب دا دی چې څنګه زموږ سره په پاکستان کې هندوان او سکان دغه خلک پاتې کېږي یهود پکې هم پاتې کېږي عیسایان پکې هم پاتې کېږي پاکستان کې دننه نو دوی ته ویلی شي ذمي هغه چاته ویلی شي چې د مسلمانانو په ملک کې پاتې کېږي او د مسلمانانو قانون هغه فالو کوي یعنې د څومره هندوان دي یا سکان دي هغه د پاکستان قانون ملي سوا د قادیاني نه مني د دې وجې موږ قادیاني ته ذمي هم نه وایو
نور چې څومره دي، کو هندوان دي، کو سیکان دي، کو عیسایان دي، دی ټول د پاکستان قانون مني. او چې کله دی د پاکستان قانون مني او دی پاکستان له ټیکس ورګي، نو د پاکستان په حکمرانانو باندې د دې وینا، د دې د وینې حفاظت، د دې د جان، د دې د مال، د دې د عزت حفاظت په حکمرانانو باندې فرض دا واجب دی په دې باندې چې دی به دې د مال او د جان حفاظت کوي. د ذمي ویل شي چې دې کافرو خو د مسلمانانو ملک پاتې کېږي، د مسلمانانو قانون مني چې هغه د سوي هغه خبرې مني، نو دې د ذمي ویل کېږي. نو کو یو سړی ذمي مړ کو، یو سړی د انډیا نه راغلی، یو سیک راغلی دی او دلته په پاکستان کې پاتې کېږي او پاکستان ولا امن ورکړی دی، یو سړی را پاسېدو دغه سړی مړ کو، نو دا سړی د دوی وینه داسې محفوظه ده لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظه ده. نو دین هغه ذمي مراد دی. و ان کان کچریوی من قوم دی یو داسې قوم نه بینکم چې په مابین ستاسو کې و بینهم او په مابین د هغوی کې میثاق معاهده وي. معاهده دا وي تعالی به ټیکس در کوم، ستا قانون به زمانم، خو ته به زما د وینې، زما د مال، زما د جان، زما د عزت ذمه داري. د څومره په د ذمیان پاتې کېږي اقلیت چې ورته مونږ وایي، نو د دې وینه داسې محفوظه ده لکه څنګه چې د مسلمانانو وینه محفوظه ده. نو که چا ذمي مړ کو، دغه اقلیت یې مړ کو بغیر ګناه نه، دغه اقلیت یې مړ کو، نو بیا به څه دي؟ فدیتن، نو بیا دیت مسلمتن حواله کول دي الی اهله، د دغې ذمي وارثانو ته. نو کافر د کافر میراث وړلی شي، کافر د کافر میراث وړلی شي. د دې سیکانو چې څومره قافله ده، قبیله ده، د دې چې څومره خپلوان دي، وارثان دي، هغې ته به دغه مسلمان دیت ورکوي او دا مسلمان به غلام ازادي. چا چې ونومونته مؤمنه وینځه یا مؤمنو غلام، لکه څنګه چې په دې زمانه کې وینځه پیدا کېږي نو غلام پیدا کېږي، نو دې بس چل کوي. نو د دې لپاره بیا دویم حکم دی، یا غلامان او وینځ شته دي خو د دې اغستو وس نشته دی او د سره خپل شته دی نه او دوره پیسې ورسره نشته چې وینځ او غلام والي ازادي کړي. د دې لپاره بیا دا حکم دی چې فصيام شهرین متتابعین، نو روجې نیول دي شهرین متتابعین، 2 میاشتې متواتر. نو دا سړی به چې د غلام وس نه کېږي یا په دې زمانه کې غلام نشته دی، دا سړی به 2 میاشتې متواتر روجې نیسي. رمضان میاشت به کې نه حسابو، 2 میاشتې متواتر. متواتر دا خو دا سړی بیمار شو، د بیمارۍ د وجې نه یو روژه په منځ کې وخوړله، نو بیا به یې د سر نه کوي، د سر نه بیا راخلي 2 میاشتې نه 60 ورځې د میاشتو په اعتبار سره وي، نو 2 میاشتې اسلامي میاشتې دا روژې به نیسي. او که دغه نوي منځ کې شروع کړه د میاشتو، نو بیا به 60 روژې پوره کړي، خو دا به تواتر ورله شرط دی، متواتر به یې نیسي. که په منځ کې د بیمارۍ د وجې یوه روژه ماته کړه، نو دا مخې ته روژې وسوځېدې، د سر نه بیا روژې شروع کړي. هم زنانو دپاره پکې مسله شته دی چې اوس زنانو روژې شروع کړلې او د دې په منځ کې حیض راغی، نو د حیض دا ورځې پکې معاف دي، خو چې حیض ختم شو فوراً به دا بیا روژې شروع کړي. نو د زنانو د حیض نه مخکې چې کومې روژې دي دغه پکې هم حساب دي، وروسته پکې هم حساب دي. خو که د بیمارۍ د وجې یا د بلې وجې نه زنانو روژه وخوړه په منځ کې، نو بیا به د سره کېږي. نو تواتر ورله شرط دی. فمن لم یجد، چا چې ونه موندو غلام یا یو وینځه، فصیامو، نو روژې نیول دي شهرین متتابعین، 2 میاشتې متواتر، توبتن، د توبې دپاره، من الله، د الله د طرف، دا د توبې دپاره دي. یعنې تاسو ته مو ووایي چې په قتل کې 2 حقونه ضایع شوي دي، د الله حق ضایع کړی دی او د بنده حق ضایع کړی دی. نو د الله حق دپاره به دی یا غلام ازادي یا به چې کوم دی روژې نیسي، روژې به نیسي، او د بنده حق چې کوم ځای کړل دغه بدله کې دیت یا قصاص، دواړه حقونه به دی پوره کوي.